شیزونه دله پیدا ورکولی د مرګ نه پس هم 3 سیزونه مسلمان ته پیدا ورکوي. اول نمبر علما وای چې د صدقه جاریه کړي جماعت جوړ کړي دي مدرسې جوړه کړي دا بل څه نیک کاری کړي دي جنازګۍ په خپلو پیسو جوړه کړي دا لارې خلکو له جوړه کړي دا داسې یو کاری کړی دی په خپل ژوندانه چې هغه اوس هم استعمالیږي نو ده ته به اجر رسیږي. ته چې یو جومات جوړ کړې بیا وفات شي نو دې جومات کې به څومره خلق منځونه کوي نو د دې اجر به تا پسې میلاویږي او ستا ته به حدیث مبارک کې راځي دا به د مرګ نه پس هم میلاویږي. مونږ خو ځکه بار بار پلارانو ته وایو چې بچو له په خپل ژوندانه یو نیک بنیاد کیدی چې بیا درته د مرګ نه پس در رسیږي. هغه ورله په دنیا کې ډیش میش والي وي دي بل ځای بیټکونو ته ځي دغه وله پوره دی چې دا پلار یې مړ شي دا بنیاد یې وله یخی دی چې دا به ورته میلاویږي دغه ورله پوره دی د ده بیا بل د ګناه کار ته ضرورت نشته. نو چې کم کار کوي نو سوچ کوه چې دا نیک کار دی او که دا بد کار دی زی بنیاد دم دے کے با سبا ما تا یا گناہ را رسیگی یا با ما تا اجر را رسیگی. نو نیک بنیاد کے دا یو نیک صدقہ وکا تا با جماعت جوڑ کڑے خلق پا پکی منزو نکی تا با مدرسہ جوڑا کڑی اغے کے با بلا حافظان و عالمان تیاریگی و اغبا روانی او ستا قبر تا با اجر در رسیگی. نو یو پاغی کے مال نو مال چې سړی په صحیح طریقه استعمالی نو دا چې دی دا د انسان د پاره ډیر ښه څیز دی او د انسان د دنیا سرمایه ده د اخرت ده. وی شیطان وی چې زما د ټولو نه زیات نفرت چې کیږي نو هغه د فاسق سخی نه کیږي او د ټولو نه زیات محبت چې کومه ناغه د عبادت گزار بخیل سره کو عبادت گزار دی نیک عمل دی خوشوم دی نو شیطان وی دا می خوخ دی د سره می ډیر محبت دی بل طرف ته فاسق دی ګناهګار دی خودی سخی دی نو شیطان وی د دنه می نفرت کی ولی دی بل سره وی زکه مینا کوما دا عبادت گزار چې دی خو چې شوم دی د سره زکه مینا کوم چې د دنه زه بې پروا شوی وی د جهنم د تلو د پاره دا شومتوب کافي دی نو ما ته ضرورت نشته دی. او دا پاسق جاهل چې دا پاسق سخی چې دی هر ټیم په دې یره کېمه چې هسې نه دی په مخه مالونه ورکوي هسې نه چې الله یو ورځ وبخي او د جنت فیصله وله وکړي نو د ده نه ډېر یریږمه چې دی به د دې صدقې په وجه الله بخي. نو دا مال دومره ښه څیز دی خو چې سړي کې سخا وي او په هغې ځایونو کې استعمالی چې په کومو ځایونو باندې الله رضا کیږي. بل علما وایي دویم چې د سړي قبر ته رسیږي نه هغه ولد صالح یدعو له سړی نیک بچې پریدي هغه نیک بچې پلار د پاره دعاګانې کوي دا بالکل د مرګ نه پس هم پیدا ورکوي. نیک حافظ قرآن بچې عالم د قرآن تابعدار د پریخې د هغه درسونه کوي هغه طلباو ته سبقونه وایي هغه د دین اسلام خدمتونه کوي او پلار د پاره دعاګانې غواړي نو هغه وررسیږي د پلار قبر ته خو په دې شرط چې هغه نیک بچی وي. دریم علما وایي چې یو سړی علم کړی او هغه خور کړی وي نو دی به مړي او د مرګ نه پس په د شاګردان لګیي هغه علم به خوري د هغې به نفع ده ته میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي بعضې بنده به د هغه به طول شروع شي ده ته به علم نه د وریځې په شان یو څیز به راشي او په تله د نیکو کې به یې ورواچي تله د نیکو به یې درنه شي
دے به تپوس کې الله دا خو زما په اعمالو کې نو ما ته خو نه دي یاد دا ما څه عمل کړی وی فرشتې به ورته وایي چې دا ته وفات شوی وې ستا د وفات نه پس تا علم خور کړی او د هغې نه خلقو نفې اخیستي نو ته خو وفات وي تا نو کړی خو د هغې نه پس خلقو هغه علم خورېدو دا هغه عمل و چې تا په خپله نو کړی خو تا علم کړی او هغه دې خور کړی او دا هغه اجر دی چې دا تا ته در ورسېده نو پکار دا ده چې سړي د مال یا اولاد